تونه هغه مصرف کوئ. رشید مولوي صاحب هغه د جمعیت علماء اسلام نه په خپل هغې ماسي وباسي، نو زه د هغې نه مخکې استعفا ورکوم. هغه د جمعیت علماء اسلام نه بار شوی دی. جمعیت علماء اسلام سره هغه خپل دا اظهار کړلی چې زما هغه او د هغه ملګرو چې زما څه قسمه تعلق نشته دی. لہذا د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته زه دا وایم چې د چا په کارګردګۍ باندې، د چا په شور شرابې باندې هغې ته به غوږ نه نیسئ. او د مفتی شفیع رحمه الله چې هغه مفتی اعظم پاکستان دی، د ووټ شرعي حیثیت حوالې سره د هغه فتوی به کم از کم خوړ ته سین ته د چا د وجې نه غورځوئ. زموږ د علمای دیوبند فتاوی د ووټ شرعي حیثیت سره هغه برابر موجود دي. لہذا د جمعیت علماء اسلام د کتاب په نښه باندې زموږ قومي اسمبلی ده او که هغه صوبایي اسمبلی ده، هغې ته چې څومره زموږ کینډیډیټان ولاړ دي هغه د جمعیت علماء اسلام کینډیډیټان دي، هغه د جمعیت علماء اسلام امیدواران دي. جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد. ہم سب کا پیارا جمعیت کا تارا، ہم سب کا پیارا جمعیت کا تارا، ہم سب کا پیارا جمعیت کا تارا. نو زه ووټرانو ته، د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته، خصوصا طلباو ته، علماو ته دا درخواست کوم چې د الله د رضا لپاره د مفتی شفیع صاحب رحمه الله فتوا هغه زموږ لپاره معیار دی. معارف القرآن په دقیق بنیاد باندې دا کوشش وکړه د هلک ټکټ ورنه کړي نو اختلاف به راشي. د اختلاف د بچ کولو دپاره دوی وایي چې قاري صاحب له ټکټ ورنه کړلی شي نو هغه اختلاف نه کوي. نو او بیا د اسلام آباد علما تللي ما ته د څوک دا ثابته کړې، مولانا صاحب ته مې ویلي چې ما له ټکټ راکړه، دراني صاحب ته مې ویلي ما له ټکټ راکړه، ګلنصیب خان صاحب ته مې ویلي ما له ټکټ راکړه. ها دا به مې وایي که ټکټ راکړه الیکشن کوم، که ټکټ یې چلی نو رانه که چا ټکټ ورکړه ملګرتیا به یې کوم. جزاکم الله. زه د یو خبرې وضاحت کوم. زه هلال صاحب ستاسو واسطې سره او د ملګرو واسطې سره د جمعیت علماء اسلام کارکنانو نه، عهدیدارانو نه، ووټرانو نه دا اپیل کوم چې زمونږ بنیادی او اصل مقابله دې ضلع کې او ټولو اضلاعو کې زمونږ مقابله پی ټی آی سره ده. لہذا د ټولو کارکنانو نه، ووټرانو نه دا اپیل دی چې بې ځایه خپل قوتونه هغه مصرف کوئ. رشید مولوي صاحب هغه د جمعیت علماء دا چې مخکې ورځې کله دوی اسلام آباد ته لاړل، زه پکې نه وم. د رشید مولوي صاحب د وینا مطابق مولانا صاحب د قاری صاحب نه، د علمزیب خان نه او د رشید مولوي صاحب نه واک اختیار واغېسه. دوباره د رشید مولوي صاحب واک اختیار ورکول مخکنی معاهده دا د هغه ماتولو، دا د قاری صاحب نه ماتول، هغه خپله معاهده په خپله ماته کړه. دوباره یې د خپل کینډیډیټ جوړېدو یا نه جوړېدو واک اختیار مولانا له ورکړه. خو افسوس دا دی چې کله د مولانا فیصله راغله علمزیب خان ومنله او مولانا رشید احمد صاحب چې زما ډېر قریبي دوست دی هغه ونه منله. نو زه یو ځل بیا ستاسو واسطې سره دا درخواست کوم چې بیا هم ټیم شته که هغه د جمعیت علماء اسلام په حق کې دستبردار شي او د مفتی شفیع رحمه الله هغه فتوی ته غوږ کیږدي، د علمای دیوبند فتوی ته غوږ کیږدي، نو دا د هغه د علم سره ډېره زیاته ښه ښایي. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جمعیت ته خصوصا طلباو ته، علماو ته دا درخواست کوم چې د الله د رضا لپاره د مفتی شفیع صاحب رحمه الله فتوا هغه زموږ لپاره معیار دی. معارف القرآن اردو کې دی، تاسو ټول یې کتی شئ. دقسې د علمای دیوبند فتاوی د جمعیت علماء هند، جمعیت علماء اسلام پاکستان حوالې سره هغه زموږ لپاره بنیاد دی، معیار دی. نو د جمعیت علماء اسلام د ووټ شرعي حیثیت حوالې سره چې کومې فتاوی دي نو د چا لپاره د خدای د رضا لپاره هغه خوړ ته سین ته مه غورځوئ. هغه زمونږ مشرانو، هغه زمونږ د دین د اسلام او د فتوی هغې باندې دارومدار دی او هغه زمونږ بنیادي معیار دی. پاتې شوه قاري صاحب د معاهدې خبره وکړه، دوی فقیر محمد خان نه تپوس وکړی. نو زه هم دغه تپوس زما نه وکړی، زه هم د هغې عیني ګواه ومه. دو چې کومه معاهده کړې وه رشید مولوي صاحب زما په مخه معاهده نه ده چې قاري صاحب وما ووایي، خو تا هم رشید مولوي صاحب د هغه معاهدې نه پخپله زما په مخه رجوع کړ. د یوه دویمه دا چې مخکې ورځې کله دوی اسلام آباد ته لاړل، زه پکې نه ومه. د رشید مولوي صاحب د وینا مطابق مولانا صاحب د قاری صاحب نه، د علمزیب خان نه او د رشید مولوي صاحب نه واک اختیار واغېسه. دوباره د رشید مولوي صاحب واک اختیار ورکول
مخکنه معاهده دا دغه ماتولو دا د قاری صاحب نو ماتول هغه خپل معاهده په خپل ماته کړه دوباره د خپل کینډیډیټ جوړېدو یا نه جوړېدو واک اختیاري مولانا لورکه خو افسوس زاده چې کله د مولانا فیصله راغله عالمزیب خانم منله او مولانا رشید احمد صاحب چې زما ډیر قریبي دوست دی هغه ونه منله نو زه یو ځل بیا ستاسو واسطې سره دا درخواست کوم چې بیا ما ټیم شته کاغه د جمعیت علماء اسلام په حق کې د کم د الیکشن فیصله مکوي نو داغو جواب د مخې نه داو چې زما بنیادی مقصد د الیکشن کې جمعیت علماء اسلام او خصوصا قاری صاحب ټارګټ کې چې د هراول دی او د باز په هر صورت هراوم مو خندل مې رشید مولوی صاحب که تقدیر کې د لپاره جیت لیکي د قاری صاحب لپاره جمعیت علماء لپاره جیت لیکي نو ته بیا څنګه هراو کې نه زه خپل کوشش کوم دا غي نه رسو چې د اسلام آباد نه د لپاره د اسلام آباد نه غټ وفات تلو هغه کې شیخ عبدالرؤف صاحب د گیجبوړای تقزي زموږ د بڑګرام علما او هر عالم د خپل کلی حواله سره خبره وکړه او د علاقې حواله سره چې رپورټ رشید د ټیکټ مولانا نے مطالبه وکړه چې رشید مولوی صاحب لورکا او بهرحال بیا هم د قاری صاحب حق کې فیصله راغله د مولانا یو تیز نظر دی یو بصیرت دی الله غلا ورکړي دی او الله دې دا سورې مونږ باندې قائم او دائم ساتي نو شیخ عبدالرؤف صاحب دغه سي مولانا حبیب الرحمن صاحب دا دواړه مشران علما نه دلته خبره کوم د اسلام آباد نه دواړه راغله دلته فضل اعظم مولوی صاحب ځان سره زمونږه په مدرسه کې یو غټه جرګه وشوه او داغې نه وروستو دا مطالبه وړه رشید مولوی صاحب ته پیش کړه مینت یې والا وکړه رشید مولوي صاحب د هغو خبرې منلو نه بیا ما انکار وکړه بهرحال شیخ عبدالرؤف صاحب غریب خو ډېر زیاته خفه شو په هغې باندې ځکه هغو لږ داسې الفاظ استعمال کړه چې د هغه حق کې هغه مناسب نو مونږ بیا شیخ عبدالرؤف صاحب ما ته وویل چې زه به د شپې ماسخوتن به بیا ځم هغه پسې بیا تللی که نه دی تللی مخکې راځې زموږ مدرسې ته راغې د جمعې پر ورځې شیخ عبدالرؤف صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه جمعه هم پړاو کړه ښه کل کر وضاحت یې وکړه چې مونږ هر لحاظ